اکرمه رضی الله تعالی عنہ د خلاصي د ایمان دراوړلو سبب هم دا کشته ګرځېدلی وه. ځکه چې کله به په دوی باندې غټ مصیبت راغی دوی بیا څوک رابلو؟ الله تبارک وتعالی. او اسې نورو حاجتونو دپاره ځان له څه نیولي وو؟ بوتان خدایان. اکرمه رضی الله تعالی عنہ چې د ابو جهل زوی و دی چې فتح مکه وشوه دی د مکې نه وتښتېدو. وتښتېد د دې یارې نه چې ما پلار خو د مسلمانانو ډېر غټ دشمن تېر شوی دی نو ما ته به ډېر نقصان راورسوي. دی وتښتېدو. چې وتښتېدو تو دریاب غاړې ته ورسېدو کشتۍ کې سور شو. نو چې په کشتۍ کې سور شو کشتۍ د دریاب منځ ته شوه نو خلکو لات او منات او غزا هبل کوم بوتان چې هغوی ته اوازونه شروع کړو. نو د کشتۍ چې کوم ملاح و چلونکی هغوی دلته دوی په کار نه راځي بلکې دلته اواز صرف چا ته کوئ؟ الله ته کوئ. نو ټول مشرکینو الله ته اوازونه شروع کړو. نو اکرمه رضی الله تعالی فرمایل وی چې دا الله دلته په دې غټ مصیبت کې په کار راځي خو دې بیا ټول کارونه شي کوي. دا خبره خو زمونږ پیغمبر هم کوي چې الله رابره نور څوک نو د په کشتۍ کې دا قصو کو یا الله کو مال د نجات را کو زم به د پیغمبر پلاس په بیات کوم. نو الله تبارک وتعالى ورته نجات ورکو راغی د نبی رسول الله پلاس کې لاس کې خود وی دا الله پاک پیغمبر ما ته خبر ښکار شوله چې په کشتۍ کې دا مشرکین الله ته چغوي چې دلته الله بچ کون کې نه پدې و چې باندې مونږ الله بچ کو دي شي کنه. نو الا ان انجیتنا کو چرته خلاصې را کو تامون تامین هذه د دینا لنکونن خام خایب مونږه من الشاکرین د شکر گزارونه. فلما انجام پسر کله چې خلاصې ورکو دوی ته اذا هم په دغه وخت کې وی دوی بغونه سرکشي کوي فی الارض پسمکه کې بغیر الحق نامناسبه. یا ایها الناس ای خلقو انما بغیکم یقینا سزا د سرکشي علی انفسکم استاسو په نفسونو باندې دا متاع الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیوي ثم سکد د متاع الحیات الدنیا سکد د ژوند دنیوي ثم الینا بیا زمون طرف ته مرجعکم واپس استاسو دا فننبئکم خبر بدر کم تاسو ته بما پای سبانه کنتم تعملون چې تاسو عمل کوئ. انما مثل الحیات الدنیا تزهید من الدنیا د دنیا نزان راون غړه دنیا بیکار اساس دی. انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند دنیوي چې دی کما ان پشان دا وبو دی انزلناه چراورو مونږ دی لرا من السماء دبرنا فاختلطوا نو پس ګډوډ راوخیږي به په دې سره نبات الارض بوټي د زمکه مما د اغنا یاکل الناس خری خلقو والانعام وساروی چې کله بارانونه او شي کنه شینکی د زمکه نه راوخیږي نو انسانان تم ځاله خوراک کوي زناور ته هم کوي حتی دردی پوری اذا اخذت الارض هر کله چونی سیز مکا زخرفها تازه خپلا زمکه تازه شي وزینت او خستشي وظن اهلها او ګمان وکي اهل د دې انهم چې کنندي قادرون قادر دي علیها پدی باندې اتاها نراشدی تا امرنا عذاب زمونگا لیلن دشپی او نهارن یا دورزی فجعلناها نو گرزمون اغیلرا حصیدا دلدل کألم تغنا گوی چی دانو بالامسی پرونو کم پسل وشی کم باغون وشی نو خلق خوشحالی گیره سکل پسل خکولی شوی دی سکل باغون خکولی شوی دی ناس آپی بید اللہ دا طرف نصرا شی گلی عذاب پی نازل شی دا سی اگرزی که اللهم تغنا بالامس گوی چی دا نو پرون چی دا رو چرتا ولان نو. دک مثال دا جوانی دنیاوی دی دک مثال دا سشی دی باران کیشو زمک تازه شوا خیسته شوا خلق خوشحالی دو منگتبا پیدت وسمیلو شی ناس آپی بید اللہ دا طرف نصر آگے عذاب راگے گلی پر آلا. دک مثال د ژوند دنیاوی دی ځواني دا خیستوب توپ دی طاقت دی انسان خوشحالیږي زه به ډېر څه وکم ناڅاپي څه راشي مرګ راشي هر څه ختم شي. كذلك دغرنگي نفصل الآيات فتفصيل سر بيانهم آياتنا لقوم قوم تا يتفكرون چی فکر کوي. والله الله تبارك وتعالى يدعو الى دار السلام بلن کوي کور د سلامتیا تا نو دار السلام دانوم د جنت ته کنا نو والله الله تبارک وتعالى يدعو بل کوي الى دار السلام جنت تا ويهدي اخون کوي من خای چاله را شاو چ خوشي الى صراط مستقيم په طرف دلار برابرۍ للذین دفاردای کسانو احسنوا چ خسته عمل کړي وي الحسنى جنت ولا حسنى تفسیر زاد المسیر وی جنت وزیاده او زیاتی نعمتونه دي او غزیاتی نعمتونه څه شه دي دیدار الهی
اے جنت ورلهم دے و زیادت او زیاتی ورلهم دی زیاتی نعمتنا غسره دیدار الہی ولا يرحق او نب پټوي وجوههم مخند دوی قطر تورواله ولا ذل او نزلت اولئک دا کسان چې اصحاب الجنت خواندان د جنت هم دوی بیا په جنت کې خالدون همیشه وي والذین کسان کسبوا السیئات چې کوي بدی جزاء سیئه بدله بدی چې دا بمثلها فمثل بمثلها جزاء سیئه بدله بدی چې دا بمثلها فمثل د بدی دا وترحقهم او راګیر بکړي او لرا ذلت ما لهم نبی دوی د پارا من الله د عذاب د الله تبارک وتعالى نامین عاصم سوک بچ کون کې کانما گویا چې اوشیت پټکړی دی او جو مخونه دوی قطعا من الليل تور ټوټي د قطعا ټوټي من الليل د شپې مظلمه چې تیاری والوي اې د جهنميانو مخونه په قیامت کې د محشر په میدان کې تک تور وي او غم به پسوي راخور وي